یو ټکی راغی اعبدو. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کل عبادت فی القرآن فهو التوحید. په قرآن کریم کې چې په کوم ځای کې لفظ د عبادت راغی نو مراد بدینه توحیدی. نو ځکه سیوطي صاحب ترجمه کوي چې وحیدو، خپل رب یو وګڼئ. د عبادت څه تعریف دی؟ نو د عبادت تعریف دا دی هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعریف زده شو. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وې دا عبادت یو داسې جامع نوم دی چې دا شامل دی هر هغه شي ته چې الله په هغې باندې خوشحالیږي او الله د هغې سره محبت کوي، که دا اقوال وي که دا اعمال وي، که دا ظاهري وي که باطني. د دې عبادت یو دویم تعریف شوی دی، وایي هغه داسې دی کل ما یرضی الله سبحانه وتعالی. عبادت هر هغه شي ته ویل کېږي چې الله په هغې باندې خوشحالیږي. والاجتناب عن كل ما يسخط الله، او اجتناب کول د هر هغه عمل نه چې الله تعالی په هغې باندې خفه کېږي. نو دا عبادت دی. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه تپوس وشو چې عبادت څه شی دی چې انسان هغه وکړي او هغه پرې ډېر ښه عابد جوړ شي. نو هغه په ده باندې یو رساله ولیکله العبودیه، وړه شان رساله ده، او هغه په دې کې ولیکل چې دا عبادت یو جامع مفهوم دی چې دا عبادت مونځ ته، روزې ته، زکات ته، دعوت ته، جهاد ته، صلې رحمۍ ته، صدقاتو ته، د ګاونډي سره ښه کولو ته، ښه اخلاقو ته، خدمت ته، دې ټولو ته شامل دی. عبادت ګوره صرف مونځ کول نه دي. زموږ خو صرف خیال دا چې عبادت ګوره صرف مونځ ته ویلی کېږي. نه، عبادت د چا سره مرسته کول، تعاون کول، د چا خدمت کول، دا هم عبادت دی، ځکه دا یو جامع مفهوم دی. او هغه پکې ولیکل چې عبادت دې ته ویل کېږي چې عدم الایذا، چاته تکلیف نه رسول، دا هم عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ساره جمع خلکو ته تکلیف میلاویږي او ته خاموشه کېناستې که نه، نو دا صدقه ده. دا خاموشي نه ده، دا صدقه ده. مونږ خو په ژبه باندې ډېر خلک خفه کوو او دا ګورې مونږ ته څه مسله نه ښکاري. نو چې خاموشه کېناستې او ضرري خبره دې ونه کړه، نو دا عبادت دی. په الله څخه خپلې چا ته تکلیف ونه رساو، نو دا عبادت دی. زمونږ نه عام طور ګاونډیان تنګ وي، مونږ ګاونډي ته تکلیف رسوو. زمونږ نه یار دوست تنګ وي، زمونږ نه په سفر کې خپل ملګری چې په سیټ باندې ناست هغه زمونږ نه تنګ وي. په ګاډي کې چې ځو نو مونږ دا څنګه داسې کړي چې ګوره رانږدې نه شي. یاره وره څنګه چې په دې ګاډي کې ته کرایه ورکوي داسې هغه هم ورکوي، او چې کوم مخکې وخاته بلین کوچ ته نو بیا دې بل د څنګل اړامې کړي، نو هغه اجې داسې راګیر کړی وي. نو عدم الایذا، چا ته تکلیف نه رسول، دا عبادت دی. زموږ خو چې وس کېږي نو سړي ته لار هم بندو چې وس هم کېږي. نو چې زموږ په ځمکه کې لښتې تللی، لښتې هم رانه مونږ وایو ورور دا خو زما ځمکه رجب کې لښتې مختې نه منم، چې اوس هم کېږي په پوله باندې غنم ږدو چې بل څوک بې نه ځي. داسې کار وشي و. یو سړی و، هغه لاړه و پولیسو ته یې راپورټ وکړ یاره زما په ځمکه کې پلانکې سړی سړک وباسي. پولیسو ته وویل چې یاره دا خو ډېر سخت زیاتی کوي ستا په ځمکه کې سړک وباسي. نو سړی لږ متوجه شو.
ورته ویل کاکا ته چې سهار د کوره راووتې نو بس شي کې راغلی ګاډی ماړې څه شی رسوو ویلا ویل زه پلان کې ځای کې ګاډي ته وختمو بیا د سترګې پرې رالم بیا د هغه ځای نه بل ګاډي ته وختمو بیا د هغه ځای نه بل ګاډي ته وختمو دلته رالم ویل دا ټوله زموږه ستا وه هغه ویل نه ویل ته خو پکې راغلې ویل زموږه مې نه وه خو بس رالم پکې نو هغه ویل داسې کار دی چې څنګه په دې بل سړي به زموږه کې سړک تللی دی خو ستا به دی کوم ځای که نه تا خو ټوله دنیا د یو سړي نه ده چې بس هغه اوس صرف زه به پکې سړک وباسم خپل ځان دپاره د بل چا دپاره پکې نه وباسم نو ستا په ځمکه کې به ما ته سړک راغلی او زما په ځمکه کې به تا ته سړک تللی نو چې زما په ځمکه کې سړک دی زه نه منم او چې بل بس ځمکه کې ما ته سړک راغلی نو بس دا کوشش کوم چې هلکه ما ته سړک راکړه نو دا به هله کېږي چې ته خو هم زما سره څه اوږه ښکته کړې که نه داسې زمونږ سوچ داسې نه دی چې ما ته خالي پیدا میلاوېدی او بل ته نه میلاوېدی زمونږ سوچ دغه دی منظر ما ټوله زما باندې عمل کوم یو ویله چې عدم الایذا ته عبادت ویلی شي دویم محبت الصالحین د صالحین خلکو سره محبت کول دا عبادت دی د نیکانو صالحانو خلکو سره تعلق ساتل محبت ورسره کول دا عبادت دی د مجاهد مخ ته کاته په دې کې اجر دی ثواب دی او محبت دا دی دینی مدرسه راته وي زما د دینی مدرسې سره محبت دی دین دنیا طلبا په مدرسه کې ناست دي چا پیزار نشته چا کپړه نشته چا کتاب نشته نو القلب یظهر بالید ته محبت خپل ښکاره کړه چې پته لري ولګي طالب له کتابونه واخله اوس دا کتابونه ډېر ګران شوي تاسو ته پته شته د حدیث دا کتابونه د ما چې کله اغسته ځان لنو په 10,000 روپۍ ما سیټ اغستی اوس به زما خیال چې 20,000 ته رسېدلی ګران دي نو دا اوس ګوره د هغې قیمت څونه دی او د خلکو دنیا وسې کېږي خلکو سره دنیا پیسې دي د غریبانان خلک وایي خدای پاکه موږ د پیسو د لاسه څه وکړو د مالدار خدای پاک موږ په دې پیسو څه وکړو نو دغه پې وکړه چې طالب له کتابونه واخله د بل څه ضرورت دی ورسره نو دا وله واخله هسې په دې خو نه کېږي خلک وایي لکه ما ته دواګانې کوه دواګانې په پرې کېږي څه د کتاب غم دې زما چېرته نه دی کړی زما د پټکي غم دې چېرته نه دی کړی زما د بیزار غم دې چېرته نه دی کړی دواګانې کوه دوا لکېږي چې ته خو ما د څه کار وکړې چې ما ته خو رایاد شي که نه ما ته خو زره وسل خلک وایي ما ته دواګانې وکړه دواګانې به لکېږي چې ته د ځان ور یاد کړې محبت الصالحین او بل صفات دا ذکر کوم زیارت الاخوان د خپلو وروڼو ملاقات دپاره تلل د وروڼ نه مراد نسبي وروڼه نه دي مسلمان ستا یو ملګری دی په یو ځای کې د یار دوست دی نو د هغه خواله ورشي ملاقات ورسره وکړه نو په دې سره مینه محبت هم سیوا کېږي او په دې باندې الله هم خوشحالېږي او بل زیارت الاقارب د رشته دارو زیارت لتله نو د رشته دارو زیارت لتله پکار دی